ګورې ګلابه تاسو به دا تپوس کوو چې سر ډایرکټ او انډایرکټ نریشنز به کله شروع کوو. نو نن ستاسو هغه ډایرکټ او انډایرکټ نریشنز چې دي هغه هم شروع شو. خو یوه خبره په خپل ذهن کې کېدی چې ډایرکټ او انډایرکټ نریشنز په انګلیش کې د ټولو نه ټف ډیفیکلټ مشکل پارټ دی، مشکل ټاپک دی. تاسو به ځان په رولز باندې اول پوهه کې. ټیک ده، اول به زه تاسو ته رولز چې دي هغه ووایم چې د ډایرکټ او انډایرکټ نریشنز رولز څه دي. بیا د هغې نه بعد زه به تاسو ته دا یو رول چې دی په ډیټیل سره ایکسپلین کوم. تاسو به بیا په دې باندې ځان پوهه کې او د هغې نه بعد چې دی بیا به مونږ راځو چې د ډایرکټ نه انډایرکټ ته یو سنټنس مونږ اړو څنګه به اړو. دا تاسو به په یوټیوب باندې چېرته لیدلی که نه 10 منٹ میں ډایرکټ اور انډایرکټ نریشن سیکھیے. 10 منٹ کې ډایرکټ او انډایرکټ نریشنز نه زده کیږي. ټیک ده، په یو لیکچر کې هم نه زده کیږي. ټیک ده، په 2 لیکچرز کې هم نه زده کیږي. زه به تاسو ته په ډیټیل سره یو څیز ایکسپلین کوم. د هغې نه بعد به مونږ بیا راځو ډایرکټ او انډایرکټ نریشنز له او لاست کې به بیا تاسو ایکسرسایزز کوئ. یوه پیره پې ځان پوهه کې بیا به ستاسو نه چېرته هم نه غلطیږي. ټیک ده لکه نو اوس راشئ چې ډایرکټ او انډایرکټ نریشنز نه څه مراد دی. اول ډایرکټ او انډایرکټ نریشنز چې دي نو دا د سپیکینګ دپاره مونږ نه زده کوو. دا مونږ د رایټینګ دپاره زده کوو، د ایګزامز دپاره زده کوو. او چې کله مونږ د ډایرکټ او انډایرکټ نریشنز په ایګزام دپاره خبره کوو نو د هغې دپاره به تاسو اول وپېژنئ چې ډایرکټ نریشن چې دی دا به څه ته وایي. ګورې هر هغه سنټنس چې په هغې کې زموږ سره 2 پارټس وي، یو دا پارټ دی او بل دا پارټ دی، یعنی 2 کلاسز وي پکې. او په دې کې دا یو کلاس چې دی دا په انورټډ کاماس کې دننه وي نو دغې سنټنس ته به بیا مونږ څه وایو؟ دې ته به مونږ ډایرکټ نریشن به ورته وایو. بیا ورته یو پیره واقع دی. ډایرکټ نریشن یا ډایرکټ نریشن سنټنس دا به هغې سنټنس ته وایو چې په هغې کې 2 کلازز وي یا د 2 نه سیوا کلازز وي، خو په هغې کې یو کلاس چې دی هغه په دې انورټډ کاماس کې، په دې ډبل کاماس کې، په دې کې دننه وي. نو دغه سنټنس ته به مونږ وایو ډایرکټ نریشن یا ډایرکټ نریشن سنټنس. پوه شئ لکه. او انډایرکټ نریشن سنټنس چې دی دا هغه سنټنس وي چې په دې کې 2 یا د 2 نه سیوا کلازز وي، 2 یا د 2 نه سیوا پارټس وي، خو په هغې کې یو پارټ یو کلاز هم هغه په انورټډ کاماس کې دننه نه وي. نو دغې سنټنس ته بیا مونږ څه وایو؟ انډایرکټ نریشنز. آسانو لفظونو کې به ځان پوهه کې چې ډایرکټ نریشن به هغه سنټنس وي چې په هغې کې به یو کلاس په انورټډ کاماس کې دننه وي، یعنی انورټډ کاماس به وي پکې. او انډایرکټ نریشن به هغې سنټنس ته مونږ وایو چې په هغې کې به انورټډ کاماس نه وي، په هغې کې به یو کلاس په انورټډ کاماس کې دننه نه وي. اوس پې پوه شوی لکه انورټډ کاماس دې ته ویل کېږي، دا انورټډ کاماس دي. نو ګورئ تاسو دې سنټنس ته وګورئ. په دې سنټنس کې 2 کلازز دي، یو دا کلاس شو او بلو دا کلاس شو. او په دې کې دا یو کلاس چې کوم دی، دا یو پارټ چې دی نو دا په دې انورټډ کاماس کې دننه دی. نو دې سنټنس ته به مونږ څه وایو چې دا ډایرکټ نریشن دی. ډي نه ډایرکټ او د ان نه نریشن. اوس دې بل یو سنټنس ته وګورئ. په دې کې هم دغه سنټنس دی، خو څه دی؟ په دې کې یو کلاس دا شو او بل کلاس هم دا یو شو، خو په دې کې یو کلاس هم په انورټډ کاماس کې دننه نه دی، بالکل پکې انورټډ کاماس شته دی هم نه. نو دې ته به بیا مونږ وایو انډایرکټ نریشن. د انډ نه مطلب دی انډایرکټ او د ان نه مطلب دی نریشن. آی ہوپ چې اوس به تاسو په ډایرکټ نریشن او په انډایرکټ نریشن باندې پوه شوي یې چې ډایرکټ نریشن سنټنس به څه ته وایي او انډایرکټ نریشن سنټنس به څه ته وایي. په دې باندې تاسو پوه شوئ. اوس تاسو داسې وکړئ چې د ډایرکټ او انډایرکټ نریشن دپاره رولز دي چې یو سنټنس مونږ د دې ډایرکټ نریشن نه انډایرکټ نریشنز ته راوړو نو د دې دپاره به رولز چې دي هغه به څه وي. نو اولنۍ خبره په دې کې دا ده چې تاسو څه وکړئ؟ ریپورټینګ سپیچ وپېژنئ او ریپورټډ سپیچ وپېژنئ. یو څه دی لکه یو دی ریپورټینګ سپیچ، ریپورټینګ سپیچ، او بل څه شی دی؟ ریپورټډ سپیچ، ټډ. نو ګورئ په دې سنټنسز کې به تاسو ګورئ
دا کومه حصہ چې د دې انورټډ کاماز نه یا د دې کامو نه دې پله ده دې سیټ یا په کامو کې چې کوم یو پارټ دننه نه دی بهر دی د کامو نه نو دې ته به مونږ وایو څه شی ریپورټینګ سپیچ په ورته وایو څه لکه ریپورټینګ سپیچ دا زمونږ سره دی ریپورټینګ سپیچ او دا کوم چې په دې انورټډ کاماس کې دننه دی نو دې ته به مونږ وایو ریپورټډ سپیچ ریپورټډ سپیچ په دې خبره باندې پوه شوې ډایریکټ نریشن سنټنس دی او په هغې کې کوم پارټ چې د دې انورټډ کاماز نه بهر دی په انورټډ کاماز کې چې کوم یو پارټ دننه نه دی بلکې بهر دی نو دې ته مونږ وایو ریپورټینګ سپیچ او دا کوم یو پارټ یا کوم یو کلاس یا دا کومه حصہ دا چې په انورټډ کاماز کې دننه ده نو دې ته به مونږ څه وایو دې ته به مونږ وایو ریپورټډ سپیچ په دې پوه شوې لکه یو دی ریپورټینګ سپیچ انورټډ کاماز پکې نشته د انورټډ کاماز نه بهر او ریپورټډ سپیچ په انورټډ کاماز کې دننه یا په انورټډ کاماز کې دننه دې باندې تاسو پوه شوئ اوس راشئ ریپلیسمنٹ آف سیز ټو say to او said to یعنی په دیو کلاس کې په دیو پارت کې دا دلته کې چې کوم said to راغلی یا says to راغلی یا say to راغلی نو هغه به تاسو څه ته چینج کوئ ټیک ده دا به تاسو بدلوئ دا says to say to یا said to دا به تاسو څه کوئ دا به تاسو په انډایرکټ نریشنز کې بدلوئ نو څه ته به بدلوئ هغه به زه تاسو ته اوس ایکسپلین کوم ٹھیک شو زیاتر په انګلیش کې چې دی دا said to راځي یا said راځي دا says to یا say to چې دا نه راځي خو خیر زه به تاسو ته ایکسپلین کوم اوس بل رول دا دی چې چینج اف ټنس او دلته کې ورسره ما یو خبره لیکلې ده ریپورټډ سپیچ یعنی د دې ریپورټډ سپیچ چې کوم ټنس دی نو دا به بیا په انډایرکټ نریشنز کې بدلیږي چینج کیږي به چې کله دا موږ د ډایرکټ نریشن نه انډایرکټ نریشن سره راوړو نو د دا ټنس به بدلیږي د دې ریپورټډ سپیچ دا د دیو کلاس د دیو پارت دا کوم چې په انورټډ کاماس کې دننه دی نو د دې ټنس به چینج کیږي د دې ټنس چې دی هغه به نه چینج کیږي سمپل خبر دا ده ټنس چې چینج کیږي لکه هغه به سي هغه به د دیو پارت چینج کیږي څنګه به چینج کیږي هغه زه اوس تاسو ته ایکسپلین کوم ټیک شو یو رول چې دی هغه پسې دا یو دی بیا 4 نمبر رول دا دی چې چینج اف پروناون یعنی په دې کې به تاسو په د ډایرکټ نه چې کله تاسو انډایرکټ نریشن ته یو سنټنس اړوئ نو تاسو به بیا څه کوئ تاسو به پروناون هم چینج کوئ نو کوم یو پروناون به چینج کیږي د ریپورټډ سپیچ دا پروناون به چینج کیږي او ریپورټډ سپیچ کوم یو دی دا ریپورټډ سپیچ دی نو د ریپورټډ سپیچ دا پروناون چې کوم دی دا به څه کیږي دا به چینج کیږي چې کله مونږه یو سنټنس د ډایرکټ نه انډایرکټ نریشنز ته اړو پوه شوې اوس کوم پروناون به چینج کیږي او کوم پروناون به نه چینج کیږي هغه به هم زه تاسو ته ایکسپلین کوم ټیک ده خو په ذهن کې صرف دا خبره کېدی چې پروناون به هم چینج کیږي په دې کې او بله خبره دا ده چې چینج اف ادر سپیسیفیک ورډز یعنی نور هم داسې ورډز دي چې هغه به هم په دې ډایرکټ نریشن نه چې کله مونږه انډایرکټ نریشنز ته یو سنټنس چینج کوو نو هغه چې دی هغه لفظونه به هم چینج کیږي اوس هغه لفظونه کوم دي لکه دس چې دی نو دا کوچري په ډایرکټ کې راغلی نو چې کله زه انډایرکټ نریشنز ته اړوم نو دا به څه شي دا به دیټ شي دغه شانتې نور هم ډېر شي ورډز دي هغه راته هم ایکسپلین کوم خو مطلب دا دی چې کله مونږه یو سنټنس د ډایرکټ نریشن نه انډایرکټ نریشنز ته اړو چینج کوو یې بدلو یې نو مونږ به دا رولز چې دي دا به په دې باندې اپلای کوو ټیک ده اوس دا یو رول چې دی دا راته په ډیټیل سره ایکسپلین کوم په دې رول باندې تاسو الریډي پوه شوئ چې ریپورټینګ سپیچ څه شی دی او ریپورټډ سپیچ څه دی خو په دې نه یې پوه شوئ نو بیا په هغه باندې دا باقي رولز چې دي دا هسې فضول دي تاسو بیا د ډایرکټ نه انډایرکټ نریشن ته سنټنس نشئ اړولی چې په دې باندې پوه چې ریپورټینګ سپیچ څه ته ویل کېږي او ریپورټډ سپیچ څه ته ویل کېږي ځکه چې دا به زه بار بار اوس وایم چې په ریپورټینګ سپیچ کې دا راشي او په ریپورټډ سپیچ کې دا راشي نو که په دې نه یې پوهه نو تپوس وکړئ شابهنرانو ښه اوکې ګلابه لیکل چې دي دا به تاسو وروسته وکړئ ځان په دې باندې پوه کې
چې یو پیره تاسو پوه شوئ بحث دا پوره دی. اوکې ګورئ مونږه اول رولز وی بریفلی او په هغې کې مونږه دا هم وپېژندل چې ریپورټینګ سپیچ څه ته وایي او ریپورټډ سپیچ څه ته وایي. بیا د هغې نه بعد زموږ سره دویمه خبره دا وه چې سیټ 2 چې دی هغه به هم چینج کیږي. یعنی چې کله مونږه د اکټیو وایس نه پیسیو وایس ته د ډایریکټ نریشن نه انډایریکټ نریشن ته یو سنټنس چینج کوو نو په هغې کې به دا سیټ 2 چې دی دا به هم چینج کیږي. څه ته به چینج کیږي؟ نو دا به چینج کیږي ټولډ ته یا ریکویسټډ ته یا اسکډ ته یا پریډ ته یا exclaimed with joy یا exclaimed with sorrow. خو تاسو به څه کوئ لکه تاسو به سنټنس ته ګورئ. دا ورډس چې کوم دي دا به اکارډینګ ټو د سنټنس لګي د کوم یو د دې ریپورټډ سپیچ مطابق په دا لګي. تاسو ته صرف یو اگزامپل دل در کومه نور چې کله مونږه سنټنسز کله لیکو نو په هغې کې به تاسو بیا په ډیټیل سره پوه شئ. دی خو هغه کې دی سنټنس دی لکه he said to me دلته کې راغلی دی said to. ټیک شو؟ نو که چېرې تاسو دې سنټنس ته وګورئ په دې کې یو د یو پارټ دی. په دې پارټ کې راغلی دی said to په دې کلاس کې یا په دې یو پارټ کې. دا دویم کلاس کوم چې په انورټډ کاماس کې دننه دی یعنی ریپورټډ سپیچ دی نو دا دی په assertive sentences کې یا statement sentence یا declarative sentence. نو د دې sentences مطابق په بیا مونږ څه لګو دلته کې به بیا told لګو. کو چېرې ریپورټډ سپیچ هغه په ډیکلیریټیو سنټنسز یا سټیټمنټ سنټنس په دې کې راغلی و نو دا سیټ 2 چې د هغې مطابق بیا مونږه ټولډ ته چینج کوو. نو دلته کې ما ټولډ ډاګولی دی هی ټولډ می نو دا سیټ 2 څه ته چینج شو؟ ټولډ ته چینج شو. دغه شانتې اوس کو چېرې دلته کې دا یو پارټ چې دی یعنی دا ریپورټډ سپیچ دا په څه کې راغلی و؟ دا په انټراګیټیو سنټنس کې راغلی و. ټیک شو؟ نو دا سیټ 2 چې دی دا به بیا مونږ څه ته چینج کوو؟ دا خو به آسکډ یا اسک ته چینج کوو. په دې باندې به تاسو په ډیټیل سره پوهیږئ اله چې کله زه تاسو ته سنټنسز چې دي هغه د ډایریکټ نه انډایریکټ نریشن ته چینج کول شروع کړم. خو فی الحال څه دی په مایند کې دا خبره کېدی چې دا سیټ 2 چې دی دا به دې قسمه ورډس چې دی دې ته به چینج کیږي. بیا د هغې نه بعد بل زموږ سره دی چینج آف پروناون یعنی د ډایریکټ نریشن نه چې کله مونږه انډایریکټ نریشن ته سنټنسز چینج کوو نو په هغې کې به مونږه بیا پروناون چې دی هغه به هم چینج کوو. کم پروناون به څنګه چینج کیږي کم پروناون به نه چینج کیږي په هغې باندې خو اوس پوه کوم. دی خو هغه کې دی د دې دپاره به تاسو SON فارمیولا چې دی هغه به تاسو په خپل ذهن کې کېدی. څه لکه SON فارمیولا یا فارمولا. SON نه څه مطلب دی؟ د دې اس نه مراد دا دی سبجیکټ د دې او نه مراد دا دی آبجیکټ او د دې ان نه مراد دی ناٹ. ٹھیک ده یا ناٹ چینجډ. اس نه سبجیکټ د او نه آبجیکټ او د ان نه ناٹ چینج. اوس د دې SON فارمیولا نه شاته کنسپټ څه دی آیډیا څه ده؟ نو ګورئ تاسو به څه کوئ تاسو به واپس هغې ریپورټډ سپیچ او ریپورټینګ سپیچ له راشئ. ریپورټډ سپیچ او ریپورټینګ سپیچ به بار بار زه وایم. کو چېرې تاسو په دې اوس هم نه یې پوهه نو بیا به رانه زده کړه ونه کې. اول خو تاسو په خپل ذهن کې دا کېدی چې دا دی ریپورټینګ سپیچ او دا دی ریپورټډ سپیچ. نو تاسو به څه ګورئ تاسو به د دې ریپورټډ سپیچ د سبجیکټ ته ګورئ. څه ته به ګورئ لکه د ریپورټډ سپیچ د سبجیکټ ته به ګورئ. کو چېرې دا د ریپورټډ سپیچ دا سبجیکټ دا په څه کې راغلی و؟ په فرست پرسن پروناون کې راغلی و. فرست پرسن کو چېرې دا راغلی و فرست پرسن پروناون نو تاسو به څه کوئ دا به چینج کوئ د دې سبجیکټ مطابق. کو چېرې د دې ریپورټډ سپیچ سبجیکټ چې دی هغه فرست پرسن پروناون راغلی و نو دی به تاسو چینج کوئ د دې ریپورټینګ سپیچ د سبجیکټ مطابق. تاسو وګورئ که نه د دې دا سبجیکټ دی دای ورب دی او دای آبجیکټ دی. دغه شانتې د دې دا سبجیکټ دی دای ورب دی او دای آبجیکټ دی. نو د دو دا سبجیکټ شو او د دو دا سبجیکټ شو. نو د دې ریپورټډ سپیچ یعنی په دې انورټډ کاماس کې چې کوم کلاس دی د دې دا سبجیکټ کو چېرې فرست پرسن پروناون و نو دی به تاسو د دې سبجیکټ مطابق چینج کوئ بیا.
ٹھیک ده دلته کې ما تاسو ته فرست پرسن پروناون لیکل دي چې آی او وی چې دي دا فرست پرسن پروناون دي دغه شانتي یو چې دی نو دا سیکنډ پرسن پروناون دی او هی شي اټ او دے دا تھرڈ پرسن پروناون دی کو چېرې تاسو فرست پرسن سیکنډ پرسن او تھرډ پرسن نه پیژنې نو هغه ته کې تاسو ته ما لیکلي هم دي د دغه مطابق تاسو په خپل مایند کې کېدی ټیک شو کو چېرې تاسو اوس هم کنفیوز یې که نه نو دې سینټنس ته ورسره وګورئ دا کنفیوژن به ختم شي ګورئ سینټنس دی هی سیډ ټو می آی ډرینک واټر اوس چې کله دا زه انډایرکټ نریشن ته چینج کوم نو ګورئ هی ټولډ می اول خو څه چلی شو هغه سیډ ټو څه شو هغه ټولډ ته چینج شو دا خبره کلیر شوه ټیک ده اوس دلته کې دا آی دی او دلته کې دا سبجیکټ چې دی نو هغه هی دی نو دا آی به د دې سبجیکټ مطابق چینج شي هی به ترېنه جوړ شي نو هی ټولډ می دیٹ هی ډرینک واټر نو وګورئ ورته دلته کې دا فرست پرسن پروناون آی راغلی دی نو دا ما د دې سبجیکټ مطابق چینج کوم دلته کې څه نه جوړ شو هی ترېنه جوړ شو دغه شانتې کو چېرې د دې ریپورټډ سپیچ سبجیکټ چې کوم دی هغه څه راغلی و هغه سیکنډ پرسن پروناون راغلی و یو راغلی و د دې ریپورټډ سپیچ یعنی په دې کامو کې چې دننه کم پارټ دی کم کلاس دی کو چېرې د دې دا سبجیکټ څه راغلی و سیکنډ پرسن پروناون راغلی و څه لکه سیکنډ پرسن پروناون راغلی و نو سیکنډ پرسن پروناون څه شی دی یو دی که نه یعنی کو یو راغلی و چېرې نو دا یو چې کوم دی دلته کې کو یو راغلی و دلته کې وګورئ یو راغلی و نو دا به بیا د څه مطابق چینج کیږي دا به بیا د آبجیکټ مطابق چینج کیږي د څه د آبجیکټ مطابق به بیا چینج کیږي کو چېرې په دې انورټډ کاماس کې چې دننه کوم کلاس دی ریپورټډ سپیچ دی کو چېرې د ده سبجیکټ هغه سیکنډ پرسن پروناون راغلی و نو دا به د دې ریپورټینګ سپیچ یعنی د کامونه چې کوم بهر کلاس دی کوم بهر پارټ دی دا به د د آبجیکټ مطابق چینج کیږي نو دلته کې وګورئ آبجیکټ ما لیکلی دی د دې اونه شاته دا کنسپټ دی نو وګورئ ورته دې سینټنس ته وګورئ چې صحیح پوه شئ هی سیډ ټو می دا زموږ سره د کامونه بهر پارټ شو بهر کلاس شو نو دلته کې وګورئ دا د شو سبجیکټ او دا د شو آبجیکټ نو د آبجیکټ په ځای باندې می راغلی دی اوس تاسو دې طرف ته راشئ دلته کې څه دی یو ډرینک واټر په دې ځای کې دا یو چې دی دا سبجیکټ شو ټیک ده او دا واټر څه شو دا آبجیکټ شو نو موږ دا ووایې چې کو چېرې د سبجیکټ په ځای باندې د ریپورټډ سپیچ د سبجیکټ په ځای باندې سیکنډ پرسن پروناون راغلی و یعنی یو راغلی و نو دا به بیا د دې د ریپورټینګ سپیچ د آبجیکټ مطابق چینج کیږي یعنی د کامونه چې کوم بهر حصه ده دا به د دې د آبجیکټ مطابق چینج کیږي نو وګورئ ورته هی ټولډ می د دې ځای پورې خبره ختمه شوه سیټ ټو چې دی هغه ټولډ ته چینج شو دیټ ولګېد کامې ریموو شوې او دلته کې دا سیکنډ پرسن پروناون دی یو نو دا به د دې آبجیکټ مطابق چینج شي چې می ډرینک واټر نو می مونږ نه شو لیکلی نو د می نه مونږ دلته کې آی جوړ کو چې آی ډرینک واټر نو دا یو چې دی دا د دې می مطابق چینج شو د دې آبجیکټ مطابق چینج شو خو می چې دی هغه مونږ دلته کې نشو لګولی آی به لګو نو آی ډرینک واټر چې دی هغه د دې نه جوړ شو نو دا سیکنډ پرسن پروناون چې دی دا د دې د آبجیکټ مطابق چینج شو اوس پې پوه شوې که اوس هم نه یې پوهه نو بیا باقي چې دی هغه د سینټنسز سره پې صحیح پوه شي بیا دریم د ان نه څه مراد دی دا دی ناٹ چینجډ یا کین ناٹ بی چینجډ نو ګورئ کو چېرې د دې ریپورټډ یعنی په کامو کې چې کوم دننه کلاس دی کو چېرې د ده سبجیکټ هغه څه راغلی و هغه تھرډ پرسن پروناون راغلی و دا څه دی کو چېرې دا راغلی و تھرډ پرسن پروناون نو دا تھرډ پرسن پروناون چې دی دا بیا نه چینج کیږي ناٹ چینجډ تھرډ پرسن پروناون زموږ سره څه دي هی شي اټ او دی یعنی کو د سبجیکټ په ځای باندې د دې ریپورټډ سپیچ یعنی د کامو کې چې دننه کوم کلاس دی د ده دا سبجیکټ چې دی دا تھرډ پرسن راغلی و هی شي اټ او دی یا یو ناون راغلی و نوم راغلی و نو دی به بیا نه چینج کیږي نو دې سینټنس ته ګورئ هی ټولډ می
that دلته کې he دی نو هغه شانتي as it is هغه he لګېدلی دی نو he drank water. I hope چې اوس به تاسو په دې کنسپټ باندې پوه شوي یې چې SON فارمولا نه څه مراد دی. بیا ورته غوږ کېدی چې بالکل صحیح پې پوه شئ. یو دی زموږ سره ریپورټډ سپیچ او بل دی ریپورټینګ سپیچ. کم چې په کامو کې دننه حصه ده دې ته مونږ وایو ریپورټډ سپیچ او کم چې د کامو نه بهر حصه ده دې ته مونږ وایو ریپورټینګ سپیچ. نو تاسو به د ریپورټډ سپیچ سبجیکټ ته ګورئ. کو چېرې د ریپورټډ سپیچ سبجیکټ هغه فرست پرسن پروناون نو دې به د ریپورټینګ سپیچ د سبجیکټ مطابق چینج کیږي. کو چېرې د ریپورټډ سپیچ سبجیکټ هغه سیکنډ پرسن پروناون نو دې به د ریپورټینګ سپیچ د آبجیکټ مطابق چینج کیږي. او کو چېرې د ریپورټډ سپیچ سبجیکټ هغه تھرډ پرسن پروناون وو یا یو ناون وو نو هغه به نه چینج کیږي. او دا ما تاسو ته په دې ځای باندې بالکل ایکسپلین کو. ښه ګورئ ګلابه اوس راشئ چې ټینس چې دی هغه به مونږ څنګه چینج کوو. مونږ دا ویلي دي که نه چې د ډایرکټ نریشن نه کله انډایرکټ نریشن ته مونږ یو سینټنس چینج کوو نو په هغې کې به ټینس هم چینج کیږي. نو هغه ټینس به څنګه چینج کیږي؟ ټیک ده. ګورئ دا خبره ما تاسو ته په 2 پوینټس کې لیکلي دي. یو دی پوینټ نمبر A او بل دی پوینټ نمبر B یا پوینټ نمبر 1 او پوینټ نمبر 2. اولنۍ خبره دا ده چې if reporting speech پس کې دی لکه چې کله دا reporting speech چې دی په present tense کې یا په future tense کې نو د reported speech هغه tense چې دی هغه باندې چینج کیږي. کو چېرې د ریپورټینګ سپیچ یعنی د کامونه چې بهر کم کلاس دی یا کم پارت دی کو چېرې دا په فیوچر ټینس کې یا په پریزنټ ټینس کې نو د ریپورټډ سپیچ هغه ټینس یعنی په کامو کې چې کم دننه کلاس دی کم دننه پارت دی د هغه ټینس چې دی هغه باندې چینج کیږي. دې سنټنس هغه کې دی چې تاسو پوه شئ. He says to me دې ځای ته ګورئ دا دی شو ریپورټینګ سپیچ. ٹھیک شو. they play cricket دا دی شو reported speech. دا د کامونه بهر دی نو reporting speech دی او دا په کامو کې دننه دی نو دا څه شی دی reported speech دی. اوس کو چېرې دا reporting speech دا په څه کې دی په present tense کې دی یا په future tense کې دی نو د دې reported speech دا tense چې دی دا باندې چینج کیږي. نو وګورئ ورته he says to me دلته کې څه راغلی دی says راغلی دی او says دی present indefinite tense. نو چې کله present tense راغی کو هغه present indefinite tense دی کو present continuous دی present perfect دی present perfect continuous دی هر یو دی چې present دی. ټیک ده. نو بیا به د دې reported speech tense چې دی هغه باندې چینج کیږي. نو تاسو ته غوږ کېدی دا ما څه لیکلي دي وګورئ he tells me هغه says to څه ته چینج شو tells ته چینج شو. ټیک ده. د کامو په ځای باندې that ولګېدو او they play cricket. تاسو وګورئ ټینس چې دی as it is present indefinite tense ښکته لیکلی شوی دی. نو چې کله په ډایرکټ نریشن کې دا ریپورټینګ سپیچ دا په present tense کې نو د دې ریپورټډ سپیچ هغه ټینس چې دی هغه به نه چینج کیږي. دغه شانتي دی بل یو سنټنس تاسو وګورئ کوم چې په فیوچر کې دی. he will say to me will say د future indefinite tense تاسو ته وګورئ که نه will say نو دا دی future indefinite tense مطلب څه شی دی په future tense کې دی. نو دا یو کلاس دی شو reporting speech. reporting speech راغلی دی په څه کې په future tense کې او دا دی reported speech دا دی په present indefinite tense کې. reporting speech چې دی هغه په څه کې دی په future indefinite tense کې او reported speech چې دی هغه دی په present indefinite tense کې. نو مونږ دا خبره کړې ده چې کو چېرې ریپورټینګ سپیچ هغه په فیوچر ټینس کې راغلی وي نو د ریپورټډ سپیچ د هغې ټینس چې دی هغه باندې چینج کیږي. نو تاسو ورته د هاوس وګورئ he will tell me هغه will say ته چینج شو ټیل ته چینج شو هغه ویل ورسره هغه شانتې ولګېد نو he will tell me او کامې ختم شوې that ولګېدو او as it is they will play cricket دلته کې لګېدلی دی. په ټینس کې هیڅ قسمه څه چینج چې دی هغه نه دی راغلی.
په دې پوینټ باندې آی هوپ چې اوس به تاسو پوه شوي چې کو چیرې ریپورټینګ سپیچ هغه په پریزنټ ټینس کې یا په فیوچر ټینس کې نو د ریپورټډ سپیچ هغه ټینس چې دی هغه به نه چینج کیږي. دا خبره کلیر شو. ګورې ګلابه د بی پوینټ ته په غور سره غوږ کېدی چې په سمپل الفاظو کې په پوهه کړم. کو چیرې ریپورټینګ سپیچ هغه په پاست ټینس کې راغلی یعنی د کامونه چې دا بهر کم کلاس دی کو دی په پاست ټینس کې راغلی نو د دې ریپورټډ سپیچ هغه ټینس چې دی هغه به بیا په دې طریقه باندې چینج کیږي. غوږ ورته کېدی. پریزنټ انډیفینټ ټینس چې دی هغه به پاست انډیفینټ ټینس ته چینج کیږي. پریزنټ کنټینیوس ټینس په پاست کنټینیوس ته چینج کیږي. پریزنټ پرفیکټ ټینس په پاست پرفیکټ ټینس ته چینج کیږي او پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس په پاست پرفیکټ کنټینیوس ته چینج کیږي. دغه شانتي پاست انډیفینټ ټینس په پاست پرفیکټ ته چینج کیږي او پاست کنټینیوس په پاست پرفیکټ کنټینیوس ته چینج کیږي. لکه د مثال په تور باندې زه دلته کې دا سنټنس چې دی هغه تاسو ته ولیکم چې he said to me they play cricket. ٹھیک شو. دې سنټنس ته تاسو وګورئ نو په دې سنټنس کې said to me دا راغلی دی. نو said چې دی د ورب سیکنډ فارم دی که نه مطلب پاست انډیفینټ ټینس کې دا یو پارټ راغلی دی. د دې انورټډ کاماز نه بهر یعنی ریپورټینګ سپیچ چې دی هغه په پاست انډیفینټ ټینس کې راغلی دی. ټیک شو. په پاست ټینس کې راغلی دی. سمپل خبره دا ده. او ریپورټډ سپیچ چې دی نو هغه په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې راغلی دی. ټیک ده. نو تاسو به څه کوئ اوس دا ریپورټډ سپیچ چې دی دی به بیا د دې پریزنټ انډیفینټ ټینس نه چینج شي څه ته لکه پاست انډیفینټ ټینس ته به بیا چینج شي. ریپورټډ سپیچ په څه کې دی په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې دی که نه نو پریزنټ انډیفینټ ټینس به څه ته چینج شي پاست انډیفینټ ټینس ته به چینج شي. زه به دا څنګه لیکم اول به هی دا said to چې دی دا به څه ته چینج کړم told ته. کامې چې دی هغه به ختم شي he told me. کاماس چې دی هغه به ختم شي د دې په ځای به ولګي that او دلته کې چې دی که نه د تھرډ پرسن پروناون دی ایز اټ از به ولګي نه به چینج کیږي او